اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. عندهم سعام خبره مؤمنان خبر وشوا بمنافقان مبارك خبر وشوا سعام إنسانان خبر. يا أيها الناس أي أهل مكة. دا جلالين إمام السيوطي رحمه الله دا رائدة سنسل الله خلق دا رائدة چکم صورت چپائے کہ یا ایوہ الناسی مدابا مکی والو ستایا دا آیت بمکی یا دا صورت بمکی اور چکم کہ یا ایوہ الذین آمنوی مدابا مدنی حالانکہ دا شخنا دا آیت تے یا ایوہ الناس اور دا آیت مدنی دے خود دارے ترجمہ کر رہے آیا اہل مکہ حالانکہ لا خبر فیواز مکی والا کرنے کے لئے عام خلق قرآن چے الناس بھی نتے خاص مکی والا پورے والے خاص کہتی تو خبر ہو مسلم عام دے جواز مکی والا کرنے اعبدوا ربکم وحدوا ربکم دا وحدوا دا لفظ کم دے خلق دیر دیر ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا خبر نقل دا کہ قرآن مجید کی ذکر دے کہ اعبدو راغلے دے نو انتا پا معنی دا وحدو دے و دا وحدو ترجمہ خلق نجد دے وحدو ربکم معنی صرف دا یو رب اطاعتو کے دیوی خپل رب یو اگانے یواز یو گڑل کو توحید نہ دے سرے رب یو اگنی او امنی یواز دا توحید نہ دے توحید خدا رہے جدا رب امنی اطاعت نہ کئی نو بیا توحید نشو او کہ اطاعت کے دل رکے بیا شیطان موحد شو اگر شیطان ہم خدا یو منو خدا خدا خبر ہے نمانا دا بس خبر ہوئی شیطان ولی شیطان ہے اللہ تعالیٰ دے حکم میں نافرمانی اکرا اعبدوا ربکم معنی وحدو ٹک دے عبداللہ بن عباس وی وحدو ربکم اور وحدو ترجمہ دی پورا نہ دے کرے وحدو ترجمہ دانا دا چاہیے وی امن ہے نہ دا یو اللہ امن ہے دا یو رب امن ہے یو امن ہے نہ دا معنی دا یو رب امن یو کو بے خود بنے او مشرکان منی نن د هندوان ته پوښتنه وکړه او خدای خو د ټول کائنات بادشاہ خدای یو دی دا لاندې خو علي تعالی خدای مرتبه نه ورکړه ایغه ته اوتار معنا زویل دا رسوله یعنی اصل خدای خدای نوحد ربكم ترجمتك وحدوا اعبدوا معنا وحدوا يعني اطيعوا ربا واحدا اطيعوا ربا واحدا يا رب زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد چې عشرو مبشرو کې له دوه عدد سره زيد دا دا اصحاب الفطرت السلیمہ نو دا جاہلیت کو زمانہ کی بدل آغا خبری کولی جکر یو مومن موحد تی اللہ نے بغیر دا بلچہ پر من بانے زبح بینمن اللہ چا بولا دعوت ورکو وی ما اللہ سپوٹے اکرا وطوے وی اسی شے دی پخکری وی جو وحن پخکری وی جو نا وحن دی پخکری دی ندا چاہلے دی چا پر ملال کرا لا تو منات پنن دے لال کرا خود اللہ تعالیٰ پنن دے لال کرا ناغه تصویر نه د الله په نوم نه لال شوی ځان نه کو دا هغه په کوم د الله تعالی په نوم باندې هغه کار لال شوی حساب کې الله تعالی چولې نه بل ځا په نوم صلی الله علیه او خلق په دبا خلق په واه مکه نه ویستو دین والے مکه نه خلق ویستله دا ورقه بن نوفل دی نبی علیہ السلام ته فرمای چې تا چې خبره کړې ده کنه دا خبره چې کړې هغه د کلی نوباشي نبی علیہ السلام توی او مخرجیهم
دیو ته وایي چې کاش چې زه ځوان وې چې ته خلکو ایسته چې بیا ما ستا مرسته کړې وې. نبي علیه السلام وایي او مخرجیهم ما به خلک وباسي، وایي او تا وباسي که نه ستا په شان خبره شروع کړې خلک د کلي نه وباسي. نو دا زید بن عمرو بن نفیل ویستلی نو د هغه شعرونه دي دا ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور. زه به د یو رب خبره منم که د ډېرو زرګونو رب اربابو خبره به منم. ادینو اطاعت به کو ربا واحدا ادینو ادین ربا واحدا ام ادین الف رب. د یو خدای خبره به منم که د زرو به منم. اذا تقسمت الامور چې کله اختیارات تقسیم شي دار چې خپل خپل خوښه شي او ما ته وایي ستا څه خوښه ده، زه به د یو خدای خبره منم که زه به ډېرو منم. تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البشير ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلم يسير. فأصل خبره خدا لك اعبدوا ربكم ندیو وحدوا ربكم وحدوا ربكم. توحید من توحید 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 کا مطلب جان کوئی کیا یو رب اطاعت کے دا مطلب کم رب الذي خلقكم مغرب جتا شي پیدا کړ. خلقكم من انشاءكم. خلق تدریو معنی باندې راځي. خلق په معنا د تقدیر منصوبه پلان او خلق په معنا د ایجاد او خلق په معنا د تصویر یو شی له یو شکل ورکول. دلته د خلق معنا د انشاءكم د عدم نه تاسو له وجود ده. انشاءكم انشاء د عدم نه پیدا کړو. دلته خلق دا د الله نه بغیر بل څه نشي کولای. د عدم نه څوک چاله وجود نشي ورکول. انشاءكم ولم تكونوا شيئا. تاسو پیدا کړو تاسو هیڅ نه وای. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا ليس. وخلق الذين من قبلكم والذين من قبلكم معنا وخلق الذين لکه چې عامل د معطوف علیه چې کمی کنه په معطوف کې معاد د اصطلاحات متکوي کنه وی عامل د معطوف علیه په معطوف کې شي معاد. جاءني زید وعمر معنا صدا يعني وجاءني عمرو. وخلق الذين من قبلكم وكسان پیدا کړل استاسو مخکې لعلكم تتقون. بندگی د الله تعالی دې لپاره وکړي تاسو د تقوا پیدا شي. مطلب دا دی د تقوا دا د بندګۍ نتیجه پکار. کله بندګۍ په نتیجه کې د الله تعالی تقوا پیدا نشي دا بندګی نیمګړې ده. دغه خبره بل لعل کې ده او تتقون څه مطلب شو؟ تتقون چې بد شي د سنه بد شي بعبادته عقابه. د الله تعالی د عبادت په وجه باندې بد شي د الله تعالی د عذاب. اصل کې بچ کېږي هو د الله تعالی په فضل. د الله تعالی فضل نه چا د پاره دی دا چا د پاره دی د عبادت په بندګۍ کې. هغه ته قرآن محسن وی ان رحمت الله قریب من المحسنین. دا ولعل باندې سوال راځي. لعل خو دې ته وی لعل خو د ترجی د پاره دی. ترجی دې ته وی چې یو شی دې پته نه لګي دا چې به وشي که به ونه شي. مطلب دا دی چې عاقبت نه معلوم دی. نو له الله تعالی د عاقبت معلوم نه دی. نو الله تعالی بیا لعل څنګه استعمالي حال کې الله تعالی د خدای شي انجام معلوم دی. ولعلکم تتقون سلوي نو دې دا جواب کوي چې لعل من الله واجب. الله تعالی چې کله لعل استعمال کوي نو دې معنا ته يقون کوي. دا بیا ترجی نه. لعلکم تتقون معنا دا دی الله تعالی عبادت کوي نو خامخا د متقین دي. لعلکم تفلحون معنا دا دی الله تعالی بندګي کوي نو خامخا د الله کامیابی ملایي. اصل خبره دا څنګه ده همیشه د پاره د الله تعالی په کلام کې لعل د تيقون د پاره نه راځي. کله کله لعل راځي په داسې مفهوم باندې چې هغه متکلم هغه مخاطب دغه حالت د متکلم او د مخاطب په منځ کې کوم حالت ته پای کې یو رجایت را پیدا شي. یعنی په دې لفظ تاسو په نشوي. یا ګوره اول به مثال دی
چې الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي کنه چې لعله يتذكر او فقولا له قول سورة طه اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لعله التم لعل استعمالي نقول الله لعل ده يكون لپاره نه ده دې چې وایي چې لعل ده الله تعالی په کلام کې راشي وجود لپاره راځي التم الله تعالی په کلام کې راغلی فقولا له قولا لينا ده فرعون ته دوانا نرم خبر اوکے لعله يتذكر او يخشى کله چې نصیحت قبول کوي یا وایي نو الته لعل ده یقین لپاره نه ده ځکه چې یقینا هغه نصیحت قبول نه کوي مطلب د دې دا دی چې لعل کله کله د الله تعالی په کلام کې په داسې معنا استعمالېږي چې د متکلم ته وایي چې ته لعل استعمالې نو ته رجایت پسند شه یعنې ته داسې انداز کې دا دعوت ورکړه چې ته په دې پوه شي چې یاره دا خبره کېدای شي چې ومني او که نه مني خو وره کله چې ته په دې پوهېږې چې مني هسې نه ته به مړه خو بس خبره مې ته وکړه هم په خلاصې ووایه داسې خبره ده چې کله ته امید ساتي چې کېدای شي دا خبره ومني نو چې ستانه څومره کېدای شي ته به هغه خبره نرمې امر وسایل به پیدا کړې تا ته یو سړی وایي یاره دا نرکې کار که تا په ښه طریقه باندې وکړو نو کېدای شي د دې باندې دا نتیجه مرتب شي نو ته به خپل ټول صلاحیت په هغې حساب کړې نو ختم شوه که تا ته څوک ووایي چې دا نه کېږي نو ته بعضې شرط پوره کړې نو قرآن ورته وایي چې لعله یتذکر او یخشی معنا دا ده چې ته ورته دا دعوت ورکړه تو ته دعوت په دې امید ورکړه چې کېدای شي دې ټیک شي نو مطلب دا دی چې ستا په دې دعوت کې داسې څه کمې پاتې نه شي چې دا ټیک کېدل غواړي خو ستا دا دعوت په ښه طریقه ورنه کړو نو ځکه ټیک نه شو نه ته په دې بھرپور امید باندې دا دعوت ورکړه چې کېدای شي دې دلته ته یقین نه دی نو دا به د خپل ځای سره به دا خبره کېږي کله کله به د ترجیح لپاره نه وي کله کله به د تیقن لپاره وي خبره باندې کله به د مخاطب حالت ته ګوري کله به د متکلم حالت ته ګوري چې دلته دې دا لفظ استعمالي نو د په کومه مفهوم کې استعمالي لیکن په دې ځای کې دا کېدای شي چې د تحقیق لپاره لعلکم تتقون ولعل فی الاصل للترجی لعله په حقیقت کې وضع شوی د ترجی لپاره دی ترجی درجه ترجی معنی تعالی رجا ورکړي اعطاء الرجاء رجاء څه ته امید دوی مراجعه چوي رجاء وفي كلامه تعالى للتحقيق او الله تعالى په کلام کې مستعمل شي بیا څه ده خبره وایي دا شي لعلکم تتقون معنا دا چې په دې باندې خامخا الله تعالی په عبادت باندې بدل تقوا د نتیجه خامخا مرتبه کیږي د خامخا متفقین الذي جعل لكم الارض فراشا الله تعالی ازاد دې چې پیدا کړ تاسو لپاره جعل معنا خلق لکه جعل د قسمه ده کنه دی او جعل بسيط وي بل جعل مرکب وي جهل په قسمه ده یو جهل بسيط دی او جهل مرکب دی خبره پوه شئ نو جعل په قسمه ده جعل بسيط په معنا د خلق معنی دی او جعل مرکب معنا جعل الشيء شيئا خبره باندې یو شی د بل شی جوړول لکه سوار الطين خزفا شیروتم دغه وایي د خټې نه څه جوړ شو خزف څه کوي کودره پیژنې چې پوښي نو څه شي هغه د پښتو کې شوی کودره پښتو وایي دا کوي خرجید جعل د معنا د خلق ده جعل لكم الارض فراشا چې پیدا کړ تاسو لپاره د ځمکه په تور فرش نو فراشان بیا څه شو چې دا جعل مرکب وي نو بیا خدا مقبول ثانی وي نو تاسو ماته دا جعل په معنا د خلقت نو فراشان سره په وسکه فراشان کو مفعول له نظر وسکه وس نو دا ویلا به حال کو دا وسکو جعل لكم الارض يعني خلق لكم الارض پیدا کړ تاسو لپاره د ځمکه فراشان په داسې حالت کې دا فرش دی فرش معنا دا نه دی لاره سره طبقی په شان ته یا د پتیلې د سر په شان دی دا څه دی دا چې اخري سر ته ولې یو خلاص وخت کې نه پرې وي زموږ خدا څنګه راځي زموږ فسدا او ګول له کورا پیژنې کنه بالکل کورا نه ده خبره باندې شو بالکل کورا نه ده لکه بال په شان دا ګول بال دا څه ده
الذي لا آخرنا قطب لا شمالي قطب شمالي وقطب جنوبي دا شيء دا قطب جنوبي دا شيء دا ورقوتين شوية دا غير لكن صار بشان كده هذا ما يقولش التفت قطب شمالي كده ورقة ورشفيها فرق في كمية على الكمي كلا لما كان تدريبه وبس نور بيار وشي نور ودوشي بيقول لما كان تدريبه وبس بيار وشي او کله ډېر مونږ پسند راځي نو دا داسې کوروي شکل داسې بالکل کورا نه ده او بالکل د پتیلې سره نه ده چې ورشه او اخر کې د کټه پریوځي ګول ده خبره مې پوښتنه او بالکل داسې ګول نه ده لکه کورې ده دا پښنه داسې ګول نه لکه انډه پښنه هغه ته دې بساطا مطلب دا دا بچاونه دا بساطا فرش دے بساط تلای دا کارپیٹ دے خبره باندې پوه شئ قالین دے کوزکې دے بساط هغه څه دې لاندې نه وړي یفترشو چې هغه وړولې کېږي لا غایه فی الصلاه دمره لکه نه ده او الليونة او نغایت دا پنرمه کې ډېر سختم نه ده بستر څنګه بستر دونه سختم نه چې لکه تختې په شان دي یا د سل په شان دي بالکل ته ویل کدا د ګټ یو تخت داسې نه او داسې نرم نه سره په دنه نه نه نو دا د ځمکم فراش دی دومره نرم نه ده چې ته به ور روانه به ښکته خخېږي چې خټې خو بیا په خود خخېږي نه او دا مسله او دونه سخت نه ده چې ته کني نو کنهسته نشي کنا ځان لا پکې نیر کوا ځان لا پکې یو کوا روټي پکې نه علاوه خبره دنیا دونه پکې کنه نو دیوالونه پکې وها نو مطلب دا دی چې غایتن فی الصلابتن نه ده په سخته کې مخري حد ته نه رسېدلې او الليونة او په نرمه کې مخري حد ته نه رسېدلې بلکې په ایمان باندې څه ده درمیانه فلا يمكن الاستقرار عليها دمر نرم نه ده چې په هغه کې استقرار ممکن نه او خلک مشکته کوي دا چې نرم نه ده دا فلا يمكن دا تفريع على المنفي ها لا غايه في الصلابه او الليونه چې په یو شي کې انتها ته رسیدلی وي بیا به داسې نه وي چې په سختۍ کې انتها ته رسیدلی وي بیا به استقرار ممکن نه وي ځکه چې بیا به پکې ژوند نه کېده چې نه پکې کوی کنهسته کېږي نه پکې نیر کنهسته کېږي نه پکې کرونده کېږي نو ژوند به څنګه تېرېږي او نه داسې نرمه ده چې سړی پکې ښکته ننوځي نو بیا به پکې ژوند نه کېده نو دا فلا يمكن الاستقرار عليها په دې دواړو منفي باندې دا تفرید ده فخبره ورسېږي والسماء بناء او پیدا کړه د فرض اسمان بناء چت سقف بنا خو د آبادی ته ملي مطلب دا چت معنا دا چې تاسو سره شروع وانزل من السماء ماء اور اګه کړه د اسمان نو د اسمان نه یعنی د بارنا وريزل او برا ام انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون مزن سپینی وریاض ته وایي سپینی وریاض نه الله تعالی وبرا ام نحن المنزلون دا وانزلنا من السماء ماء وادي برنا وبا فاخرج به روباس بديبو باندې من الثمرات من انواع الثمرات دا من دوايات د پاره دي میوه یعنی قسمونه د میوه مختلف قسمونه دي او تا ته پته ده رنگونه کې مختلف دي نمونه مختلف دي دا اوس دا کوم هایبرید میوه دي د تستر کې پټه کې یو ډول کېله ماته کې او بل ډول دغه ماته کې دا مانا ماته کې نو چې یو نه چکه نو ته نه کوي سره درنګ نه به پیژنې دا کېله دا مانا نو د فن نه پته نه دي زموږ یو شاګرد دی د یو کې زما شاګرد نو راغله د پاکستان ته اټک کړي هغه ماته وی چې الته ومنو ما وی چې زما د خپل ذایقه لکه چې ختمه شوه دغه چې ما د کېله او مړې فرق نشو کولای شهر به کوم ما وی چې زما ذایقه ختمه وي چې پاکستان براله نو کېله چې نو خورو د کېله مته پتی و چې مړه نو خورو د مړې مته پتی نو الته هم د کېله په لګه نو د مړې په لګه سره د شکل نه جدا جدا او منځ کې
شی ټول بوسو نو دا څه داسې نه دي دا وسره دې زیات شو په غذایقه ختمه هغه دا یو شی ذایقه جدا ده هذه من انواع الثمرات مختلف النبي رزقا لكم بستاذ القرآن دفارة تاكلونه سبق وتعلفون به دوامكم وسبق كل فارو تاچوه غيا فتوا وتعلفون به علف ستوي غيا کېله وخوره هغه واسکټ چاته واچوه بيزې ته همدا باندې پوره شوې کېله چې کوم واسکټ ته دلې کنه ما کې یو ته وخوره او بل څه کوي ابل خپل چیلې او بيزې ډېر کړه واته واچوه یو شی نه پای کې پاره وتعلفون به دوامكم وسبق تاسو كل سارو تاسو فلا تجعلوا لله اندادا تاسو نه مگر غوړي الله تعالی د پاره شریکانو فلا تجعلوا اشتخنا قيمه مقرره انشته قيمه مقرره قيمه غنا انداز جمع ند ستوي ند وي شريك في الذات او مخالف في الافعال ورد طریقو سره الله تعالی د خپل ځان نه شرک دفع کوي یو طرف دلته وایي فلا تجعلوا لله اندادا شریکان مدرد ند او اخری سورت اخلاص کې شوی ولم يكن له كفوا احد کف ستوي کف دې ته وایي چې شریک فی ذاتی او موافق فی الافعال ذات د دوړ یو دی او یو مخالف فی الافعال له او بل موافق فی الافعال له څه مطلب دی یعنی مثلا دا څنګه دی ضروري دی یا ضرورت نظام دی تربوران نو تربوران دی نه تربور چې خیر ضرور کبا د علاقو کې تربور ته خمانه باندې استعمالي کوي دا په پښتو کې تربور ته کوم دی دشمن ته نو بل تربور نو تر کله ورته تر د پلان په ځای می تر زوی دې نه هغه ورته نه می او کله چې وران شي نو بیا روان نو اصل خو یو یې نکه خو یو چې دا یو کار جوړي دا بل رواني نو دې ته نه جوړ او شریک فی ذات او مخالف فی الافعال یو کار وکي بل دا مقابل یو د دیوانو په دې په ماته نکه پټه ابل په دغه شي لدا ولا ورته دا ما دې ورانه نو دې جوړه دا بل روانه دې ته سوې دې ته وې ند شریک فی ذات او مخالف فی او یو د کفر څه ته چې هغه په ذات کې شریکي او اعمال یې شانتي څه مطلب دی چې یو د ترځه عمره نه لاشي هغه بل عمره نه لاشي چې یو کور نو بل کور یو غاډه والی نه هغه پیسې وترني په څو پیسې راوړي هغه غاډه والی خبره کوي نشي چې یو خیراتونه شروع کی او دعوتونه خلکو شروع کیا په بل پټه هغه دعوتونه شروع کوي ستاسو څه کم خونه نو دې ته بیا کوف وایي نو د الله تعالی نه نشته او نه کوف شته فلا تجعلوا لله اندادا ولم يكن له كفوا احد نه کوف شته او نه ولا شته نشته نه داسې شته چې خدای پاک یو کار کوي او بل رواني خدای اسمان جوړي او بل څوک راپاسي او وراني کې اسمان له بسونه تور کې وراني انسان یو خدای پیدا کړي او د وژنې نه پرې نه دا څه نشي او نه داسې شته چې الله تعالی کوم کار کوي نو بل سره راغی چې الله تعالی اسمه او اسمان نه پیدا کړو هغه بل وجه ول زين پیدا کړو نو داسې شته چې هغه اسمان او اسمان پیدا کړي د انسان باندې تخلیق فلا تجعلوا لله اندادا الله تعالی د پر اندادا نګوره او په اخر کې ورته وایي چې کوفم ولا ما وینې شي په خبره ولا تجعلوا لله اندادا مع شركاء في العبادة شريكان في عبادت کې مکه څنګه الله تعالی بندگی کیږي دا چې د بندگی کې متاول جنت جوړ کړه څنګه د خدای بندگی کیږي دا چې د بل چا بندگی وکړه خدای د خدای نه کوي نه خدای ته وایي کنه دا وایي چې ما بندگی وکړه دا نو ته دا بندگی شروع د خدای د بندگی په دا بندگی شروع کړه او دا خدای تربور دی ولا تجعلوا خدای له تربوران نه وره
فلا تجعلوا لله اندادا شركاء في العبادة في العبادة عبادت کو اطاعت ته وایي کنه په خبره منلو وانتم تعلمون او تاسو ته پوهیږئ چې انه الخالق چې الله تعالی خالق دی ولا يخلقون او دا نور خالقان نه دي چې الله خالق دی د عدم نه شته کول کوي او د الله نه علاوه بل څه خالق نشته د عدم نه شته کول کوي ولا يكون اله الا من يخلق او هغه سره اله هغه څوک اله نشي کېدای چې هغه خالق نه وي ولا يكون الها الا من يخلق اله هغه څوک چې څوک سي خالق چې خالق د الله نه بغیر بل څوک نشته دی نو اله هم د الله نه بغیر نشته هل من خالق غير الله الله لا اله الا هو ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون بل څوک خالق نشته وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله اس بلا خبره کوي چې یاره دا قرآن مجید د الله تعالی کتاب نه دی دې باندې کوم شکوک وو دا شکوک جواب دی خبره باندې ورسېږي وإن كنتم في ريب نو کتا څه شک کې ريب ترجمه شک مخکې دا ما ویلې د ريب خپل معنا خلق او اضطراب او تردد خدا شک ورسره لازم دی وإن كنتم في ريب كتاس بشك مطلب دا دا شک بس یو دیګ دی او یا یو کاندل او ان كنتم في ريب او ته په څنګه ورغوي نو ته خاور د کاندل ځان ورغوي دا په کومه کاندل کې پروت ورګنه ظرف مطلب دا چې کله کله دا شک دا شي کنه چې سړی باندې حاوی نه په داسې مرتبه کې نه چې پتا حاوی شي ورته معنا دا نه چې دا قران چې وایي ان کنتم فی ریب دا فاد ظرف د پاره که تاسو یې فی ریب په شک مطلب دا دی چې ته په شک کې دومره ورډوبې لکه ته به وایې دا شک ستاسو د پاره ظرف دی دا کویره او دیګ دی او ته په شان باندې ورډوبې نو دا مطلب چې بیا ورډوبې د معنا دا دی دا ټول شی پتا کې بیا دا ورانه ټول پتا کې دی ته په شک کې ځان نو ورډوب کړی دا څنګه چې کله کله په سړي په ذهن کې شک نه راځي څه شی راځي په ذهن کې خو دونه په سړي حاوی کېږي نه لکه دا ظرف چې په دې مضروب باندې څنګه حاوی ظرف په مضروب باندې سي دا موږ تاسو دا ظرف دی دا حال دا ظرف دی دا موږ تاسو مضروب دا موږ باندې حاوی دی برا کته دې په طرف ته دا حال موږ باندې کې څنګه نو ان کنتم فی ریب نو ته په شک کې دا څه ورډوبې یو دا کتاب د الله تعالی کتاب کې باندې دا نه خو بیا وځه دا ورته کار کېږي ساده باندې کو ته ساده څنګه اخلي په دې ځنه وځه د شک کې ځان پرېدا ما تاسو نه پرې خبره پوهیږي څه ویل غواړم یعنی ما دا شک چې ده دا پتا دونه حاوی دی په کار دا نه دی شک ته ځان نه باسي ځان نه باسي څه وکړي نو بیا دا څه کوي چې دا کتاب د الله تعالی کتاب نه دی یا دا څه کوي یا خدا وایي دا الله تعالی کتاب دی نو بیا موږ دې نه راوځي او یا چې ته دا الله تعالی کتاب نه دی نو بیا دا څه چلو چې دا په شک کار نه کیږي بیا دا څه نه کوي دې کتاب په شان بل کتاب را پیدا او دې په شان بل کتاب نشي را پیدا کولای نو بیا دا شک پرې دا داسې صورتحال دی چې بلې صورتحال کې پاتې کېږي دا تا لپاره خراب صورتحال دی دې صورتحال نه وځه ما په خیال نه څه دی بیا وایي بیا ځو پکې بیا په پورا پوي شي یعنی قرآن ورته وایي یو سره وایي په شک کې روزه کې شک ته بس ټیک په شک کې روزه نه دا شک داسې نه دی چې په دې کې پروت دی شک نه وتل پکار دی وته یو لار دا چې الله ته خودره دی شک پرې دا داسې نو وایي کتاب کې شک دی بنده د الله تعالی کتاب دی بس وې معنا او راشه خبرونه ایمان راوړل دا لار کته وې نه صدا کار نه کوم نو بیا بل کار دا او چې دې دې کتاب مقابله وکړه ته دا د خدای کتاب نه د پیغمبر د ځان جوړ هم جوړول شي نو دا پیغمبر هم انسان دی ته انسان هغه عرب دی ته عرب دی اوس په دې موجوده زمانہ کې بشمیر عرب دي کنه نه دي اوس هم په دې فلسطین کې یاره عربیان دي يهوديان دي عیسایان دي مشرکان دي په دې عربو کې د خدای بلا عرب دي مشرکان دي يهوديان دي عیسایان دي بيدینم دي هر څه دي ته څه دي بلکې دینم دي
ټول عرب شو مسلمانان خو نه دي خبره تاسو وایئ نو بیا په دې ځای پاتې کېږي نو بیا مقابله یو صورت راوړه فلیاتو بحدیث مثله یو خبره یو آیت پیدا کړه یو آیت پیدا کړه یو کله سورۃ هود کې بعشر سور مثله لس سورۃ را پیدا کړه یا لس نشي یو سورۃ را پیدا کړه یا یو سورۃ نشي کولای نو یو خبره یو جمله یو آیت را پیدا او چې دا نشي کولای نو بیا په دې ګاډو باندې لیکلي کنه ویا پاس کړ او یا برداشت کړ ویا زور در پکې نو مخکې شرانه کني دوست را پکې راځي چې زور در پکې نشته خو یا دوست راځي فالو اتباع تاسو په خبره پوه نشئ اوس په پوه شئ دا مطلب شو وإن كنتم في ريب أو كتاسية فشك مما نزلنا على عبدنا دا أصلا چې موږ نازل کړو خپل بنده خپل بنده باندې بنده څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم من القرآن چې القرآن دی او څنګه شک کوي تاسو انه من عند الله اذا دل تعالی طرف نه دی او کدی کې تاسو شک کوي او دا وایي دا الله تعالی طرف نه یو کو بدای نو بیا دا څه چلو کې چې بیا په کلاره نه کینا دړه لګولې او پرې اوس کې او ناسه وي دا ما شک دی نه نه پاسه څه خبره یو طرف نه یا ومنه یا پاس کړو یا برداشت یو خبره ومنه یا دې ته یا دې فاتوا بسورة من مثله نراولا يا سورة دې په شان دې اي المنزل مثل ما المنزل اذا منزل الى الله تعالى متصل پیدا ومن للبيان فاتوا بسورة من مثله دا من څه ده بار وإذا بيان دا څه سورة نه دې په شان دي اسه چې آیا ما شان اپو بو سندر بکو ما سوکړو مقابله مې وکړه دا مسلمه کذاب چې وګڼه مسلمه کذاب دا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نو عمرو بن عاص دا مسلمان نو رضی الله تعالی او دا مسلمه لته مسلمه ته ویلي ورته وی چې تم پیغمبر ویچا وستاسو په پیغمبر باندې څه نازل شوی دی مکه کې هغه باندې نازل شوی چې ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر مسلمان نو په صورت یاد کړه مکه کې بعد رسول الله نبی رسول الله به خلق یاد وي هغه ته وایي مسلمان یې ما باندې نازل وي پتا څه نازل وما نازل لجي يا وبر أنت أذنان وصبر وصائر وحقر ونقر وبر يو گشكير يو كشو بشانت يو قوتا عند الشير ببر منطقي يو شير ويا وبر گشكير تسشي أنت أذنان وصبر ذل وقونا يو دسينا وصائر وحقر ونقر ونرس تنجي نارو تو خدا ته ورته وستاره په خدای قسم تم پويږي د درو دی لا هغه وته وایي مسلمان ته وستاره په خدای قسم تم په دې پويږي د درو بیا دې څه وایي یا چا وایي چې قران په پیغمبر سره نازل شوی وي دا به نازل شوی والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود ده مضمون دور ناغوي جزمان دا سجو ما مالم نازل فتاس نازل إذا ما نازل لي والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا إن قريشا قوم يعتدون فالطاحنات طحنا أغد خزو بالي قسمي شيء میچن به ګرند فالخابزات فالعاجنات عجنا بیا مې په خزو قسم جوړوا او فالخابزات خبزا بیا مې په خزو قسم جوړه ته پته ان قريش قوم يعتدون دا قريش یاته دې په دې انسان د عقل سره د پوهې سره د هدایت سره د دنیا د آخرت د نظام د دې سره د څه تعلق دی دا څه شي من مثله قرآن مشان کتاب راوړه کنه دا سه آیت راوړه چې په هغه کې د انسان د هدایت د انسان پر کائنات کې څه حیثیت ده
د انسان لپاره د کمال او د اوچتې مرتبې د حصول ذریعه او لارې څه دي؟ کامیابی پس کې ده، ناکامي پس کې ده، فطرت څه دی، انجام څه دی، څه ولا ښه دي څه ولا بد دي، عقیده ولا کومه پکار ده، سوچ ولا کوم پکار دی، عمل ولا کوم پکار دی، رویه ولا څنګه پکار ده، اجتماعي نظام ولا څنګه پکار ده. خبره قرآن کوي که نه؟ نو ته خو هسې هلته به ورته کله ډوډۍ یاده او کله وبر یاده او کله داسې شي. من مثله قرآن په شان دی راوړی، من مثله الذي منزل من البيان اي هي مثله في البلاغه. دا سه آیت راوړې صورت چې هغه صورت مثل د قرآني په بلاغت کې. بلاغت معنا دا چې داګه د کلام هغه حسن په کې اعلی درجه ته رسیدلې. بلاغت څه ته لګي؟ بلاغت دې ته وایي چې کلام فصیح وي او د مقتضى الحال سره مطابق وي. فصاحة الكلام مع مطابقتها لمقتضى الحال. علم معانی کی بتا خدا ہوا ہے نا چې یو خدا نه چې کلام فصیح هم دی، کلمات فصیح دي، ترکیب فصیح دی. خبره باندې پوه شئ، پای کې څه تعقیب نشته، تعقیب خبره باندې پوه شئ. دا ریکارډینګ کیږي که نه ما بل ته داغه مدرسې نوم هم ویلی هم مې ته اوس نه وایي. نو ما په مدرسه کې داخله وشته، نو هغه وخت کې ما ټوپۍ رانه د بس په سر تللی وم، نو ټوپۍ رانه سیلی وه، نو بل ټوپۍ مې نه وه. نو داسې وایي طالب له خو پکار دی ټوپۍ پسې زما ټوپۍ نه وه پکار. دا چې زه ورغلم نو ما ویل چې زه دلته داخله یم، چې ما ته داسې وکتل نو وایي چې په څه شي کې داخله دی؟ نو ما وایي صدرا متول فعلي ضبط نمونه دی اورېدلی نه که نو ما ویل امتحان رانالیست وایي چې پلانکی مولي صاحب بدل امتحان والی. مې په صحیح دغه مې داسې ګرمي وه نو دا مې د مټې داسې راکړی هلته چې ورغلم هغه مولي صاحب ډېر تعجب غونته کړې چې ما ته وکتل. ما په مختصر معنی کې متول مې وی که نه ما مختصر معنی کې دله امتحان ده. نو ما ته وایي تاکید څه ده؟ نو ته تاکید خو زه په شرجانه کې امتحان ته نه ورغلم، تاکید هم ماشومان نه تپوس کوي. زه په هغه وخت کې نو غټ نه وم، خو ایله بریک مې راغلی دا ماشومان ته تپوس نه کوه. زه مختصر معنی کې دله امتحان ده وی تاکید درته یادوم. اصل کې هغه علاقې خلک عین او قاف نشي ویلی، نو اصل کې و دا لفظ هغه غوښتل ځکه پوهېدل چې دی څه وایي. هغه مطلب دا و چې تعقید څه ته وایي، تعقید لفظي او تعقید معنوي. زه به پوهېدم چې دا خو هغه له عین او قاف نه ورتلي. نو زه دله یو مختصر معنی راواله دا تاکید نه دی، دا دی تعقید، دا تعقید دی. تعقید نو تعقید نو بدل بولي. نو بیا یې راته ویل زه پاس شوې. مې نه دا سلم ولولو سلم د منطق دا کتاب مې دا را دې خوا که چې لږ په دې کې خبرې مې پرېښودلې، ما چې لږې پلې پرې راولم نو پوه شو وایي پاس شوی بس که پاس شوی خو ځکه مطلب یې دا دی چې اوس زما د سر نه کوشه وشوه. نو هغه ناظم صاحب ته چې راغلم هغه داسې اریان شو، وایي چې ها دې پاس شو. نو ما ته وایي چې لږ دا مټې ولا که نه دا کورنۍ ټوپۍ خو رانه لږه ولېده سیلی بس په سر راغلی، ټوپۍ به والو خیر دی دومره خبره نه ده او دا مټې خو دا نور واقعیت خو خیر خو ما طالب دې ته نه وایي. بهرحال دا خبره شوه که نه بلاغت نو تعقید نه خالي د څه نه خالي کلام د تعقید نه خالي خبره باندې پوه نه شوې او بل پکې شي د مقتضى الحال مطابق دي. تعقید لفظي او تعقید معنوي فائدې توجیه په بلاغت کې وحسن النظم او په حسن نظم کې چې دا کلمات د یو بل سره ربط پکې د ټولو نه په اعلی درجه اول اخبار عن الغیب او د غیب نه خبرونه پکې یعنی د قرآن مجید د اعجاز وجه یوازې دا نه ده دا دوه درې چې د وجوه الاعجاز خو ډېر شي دي. د قرآن مجید د اعجاز لوی خبره خو ډېر لوی کمالات دي. د دوی نه لوی کمال دا دی که نه چې پیغمبر علیه السلام امي و او دا دی ګوره ورته کومو موضوعاتو باندې خبرې کوي. 1.5 زر کاله تېر شو
او قران مجید چلین چا د اوسه پورې قبول نه کړ نو دا معمولی خبره ده بیا دې قران باندې چې خلک ایمان راوړل نو سرونه په ورکړ ژوند د ټول وقف کړ د دې قران د وجه ډېر بشمیر علوم را پیدا شو تاسو دا پته ده کوم یو نقطه په ځین کې یا د ساتي بیا د مقاله دې تر څه بدا وایا چې دا دنیا دا علوم کې را پیدا شو د جدید علوم دا د قران د نزول نه بعد را پیدا شو څومره علوم چې د دنیا را پیدا شوي د قران د نزول نه بعد را پیدا شوي حتی کہ د سینس دا ترقی کې کومه دا په حواله نشو کېږي دا د قران نزول نه بعد را پیدا شي ته به دا کریډټ قران ته څنګه دی ما دا کریډټ قران ته ذکر دي چې په یو شی باندې ته ریسرچ کې کنه نو د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې ته دا غي بندګي نه کې کته به شي ته تقدس درجه ورکې نو ته بیا هغه پردل نه شي پای کې ته تحقیق او ریسرچ نشي کول ریسرچ قران کنه نو ته وایي بحث ستوي بحث أبعث الله غرابا يبحث في الأرض بحث سرچ بحث ستوي حفر الأرض بالإصبع أو بالخشب یو شی چې تر اکني نو دې معنی دا چې استا په نس مقدس نه دی چې مقدس نه ته څنګه راکني ته تحقیق کې چې ګور نه دا څنګه دی نو تقدس وته نه دا وایي چې چې بوتي نور نو دا کریډټ قران ته ذکر زی او اسلام ته ذکر زی چې اسلام د دې ټول کائنات کې د الله تعالی د ذات تقدس دا خلق په ذهن کې کېنا او د مخلوق د تقدس د خلق د ذهن نه ختم کړ چې کوم ورته کس په میرا ته ورته کس مکدا کس شېدي کس شپدا کس ورځ دې کس وګدي هر یو شی چې کنه مخلوق دی تاسو فائدې ده پاره دې کې بحث کوا دې کې تحقیق کوا دا راکنه ګوره پکې چې حقیقت ته ورسېږي په کومه ځای یو سړي په ذهن کې دی چې هر یو شی مقدس دی چې مقدس نه لري معنا دا چې نه قریب کوتي ورنوي کني بیا به ادبي وشو چې به ادبي وشو نو کوپر وشو چې کوپر شو غلط پکې نو انسانانو د مخلوقات کې داسې تقدس را پیدا کړل دا به په وجه باندې د ریسرچ او تحقیق دروازې باندې دي نو اسلام هغه تقدس صرف عقیده نه ورته ایمان بالله بالرسول بالیوم الاخر بالملائکه بالکتب دې کې به کنن نه کې کوم شي باندې چې ایمان دې کې به کنن نه کې دا معنی او چې کوم شي باندې ایمان نه ده هغه کې کوله بیا وسه نو بیا وسه تحقیقات کوو تحقیقات کول نو د دې په نتیجه کې خیر ترقی وکړه دا تقدس برقرار وي او اسلام دا تقدس د مخلوق دا تقدس ختم کړي نه د خلکو په ذهن کې د غیر الله دا تقدس چې د خدای درجه ول خلکو ورکړي وي دا تقدس چې لري کړي نه وي تحقیق بسنګ کېده جنا په خبره ونه رسېږي ها زه ونه رسېږي خلاص کوم واوري وحسن النظم والاخبار عن الغيب بشمیر دلائل د قران د اعجاز دا چې کتاب شته اوس پورې د نبی رسول الله په زمانہ کې چې هغه کې زور دا د زمانه 1400 سال نه یو کتاب مال را پیدا کړي چې باید د زور زیر فرق نه راځي قرآن مجید کې نه راځي او ما الفاظ دي او ما معنا او د عربي ژبه چې ده د عربي ژبه د قرآن له وجه نه بچ پاتې ده کني دا زمانه ژبه لاړې او بیا راغلې او څو ورکه شوې چې خلکو بیا راځي کړي هغه زمانه کې زموږ د پښتون دا شنه ولا کدا ورسېده دا فارسی دا شنه ولا کدا ورسېده هغه فارسی چې په هغه زمانه کې و نشته هغه پښتو چې په هغه زمانه کې کوم وایي ولیم درګاله مخکې هغه اوس نشته په هغه او غراله یو ما ته پویګم او عربي معنا ده خبر باندې دا نو چې به ستنې وي سره هغه څخه لکه دا عبراني ژبه ده عبراني يهوديانو ژبه نه ده دا ډېر موږ غیب ولر د اسرائیل راغلي دي بیا ته دوباره بیا راځم دا کړه کني دا غیب شلو اوس په کې اخبارات هم دي اوس په کې تحقیقات هم دي او په کې خلک خبرې دي او دا قومي ژبه ده خبره دا نو دا عربي ژبه چې دا بقا چې کومه ده کنه دا عربي ژبه دا بقا ده د قرآن له وجه نه دا څنګه وایي چې قرآن د عربي د وجه نه بچ پاتې دی نه نه عربي د قرآن د وجه نه بچ پاتې
نو دا اعجاز ډیر شی وږي قاضي دا مطلب وحسن المال والسورة سورة ستوي قطعة دا یو حصہ د کلام لها اول و آخر چې ابتداء مشتا و آخر مشتا و اقل و ثلاث آیات او کم تسود آیات درې آیات وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وادعوا رب لي شهداءكم خلق دایانو دې شهدا او د الها او د شهدا ولې وځکه د دې د اخر له دې خبره گواهان دي چې د امر څخه وو د دې په قیامت کې زموږ لپاره گواہی کې جاءو الله تعالی په دربار کې زموږ لپاره گواہی کې جاءو دې ښه کارونه کړی دا د دې خیال دی کنه د دې د الله نه بغیر چې د دې کوم خلق په خدای نه ولي دي هغه ته شهدا ولي وي دي شهدا یو د ذکر وي چې د دې د عقیده ده چې دا مونږه بندګي کوو د الله نه بغیر دا په قیامت پر موږ لا گواہی کوي د خدای په دربار کې دا ښه خلک دي لا بیا کوي یا نه کوي او قران وایي چې یوم القیامت یکفرون بشرککم د قیامت پر باندې راول تاسو خلاف خلق عیسی علیہ السلام بندگی کړ عیسی علیہ السلام پر دې لپاره گواہی کوي هغه دوی ما هو د نن ویلي چې ما بندگی وکړي او لوی ځوان ورته سوې چې زبر لوی ځوان دې چې وځي لوی ځوان په رامدد شي په نیکي د خدای راورسي لوی ځوان په نیکي د خدای راورسي نو هغه په قیامت پر گواہی کوي دا به مخالف دي دا د دې خیال دی شهدا کوم معنا تاسو گواهان دي تاسو په خیال خرجي وادعوا شهداءكم ورؤوا لك الخدايا تستاسو په نظر کې گواهان دي تاسو په نظر کې الہتکم التي تعبدونها اجتا سے بندگی کوي من دون الله سوا الله تعالی نه غیره دون قدم متوجه قدم منا غیر قدم برابر لتعينكم تستاسو سوکی مدد مکی ان کنتم صادقین تاسو رښتینی پس خبره کی چې ان محمد قال من عند نفسه چې محمد صلی الله علیه وسلم دا کتاب د خپل ځان راوړی دی نو یا مقابله وکي او چې مقابله نشي کولای نو خدایان او خلق الناس له وبره يعني فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء من تخيل ودعوا شهداء من سورة دار وبله بل ذلك وتقرآن جوي تقول لا يجتمع الإنس والجن لا إنسانان وفيريان طول راجع مشي كنا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وشهداء ذنبي وتقول إنسانان وطول فيريان راجع مشي من القرآن مقابل مشي كله كده مخلوق ده مخلوق ده خالق بشان تنشي كده كلام مخلوق هم ده خالق المخلوق كلام بشان تنشي كده فافعلوا ذلك دا فافعلوا ذلك سشو دا جواب دا شرط شو وإن كنتم في ريب فافعلوا ذلك كتاسو بشكي دا كارو فإنكم عربيون هذا كتاسو عربي فإنكم عربيون فدي بدأ فدسو فإنكم العرباء تاسو خالص عربي بعد او فصحاء فصیحان میں مثله دری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشانتے تدہ پشانے تاسو عربی او فصیحان یا تاسو دا جدہ دا سکتے تاسو ولی نشی ولما عجزوا عن ذلك وقال جدا خلق بدے اتیان دا مثل نعاجز شو خلق مقابلہ ونکڑے شوا نو اللہ تعالیٰ وی قال تعالیٰ فإن لم تفعلوا ما ذکرا کچرتا فتاسو وسکورے ونکو لم تفعلوا ولم جب مضارع داخل شي نسدي جوړي ماضي منفي دي جوړي پرې پښتو کې رګړ دې لم تم دا لم ځکه وجدان چې بلاګانو کړی نو ماضي منفي دي جوړي بالکل ځوان ته جوړي ماضي ته دې مقدور ته هم دا لم فرای کنه دا لم ولې دا لم د ها دما دغه څه جوړي د مضارع منفي نه جوړي ماضي مثبت دي جوړي مثبت ماضي د بلاشه مثبت شي دا بیا د خپل نه کوي الله تعالی فإن لم تفعل مدلم ويجب هذا كذا أيوات ذا لا مخرب النور انفرا فارسوتيا
ولما عجزوا عن ذلك وركل سديد دين عاجز شو قال تعالى الله تعالى فإن لم تفعلوا كچرت دوسه پورم دا کارو نکو دوسه پورې په مونږ او دنه پورې مونږ اوسه پورې وکړو تاسو ته دا پته ای چې په دې لاره کې په دې سوته وي کینیډا کې ټورنټو یونیورسيټي کې یو پروفیسور دا سم 77-78 د زمانه خبره نو هغه چې تا قرآن به کتل نو دا آیت کتل هو وایي چې کتاب مشته چې خلک مقابله شي کولای او 1400 سال شو او اوس په اړه چې مقابله وکړه دا پروفیسور نو ګیری میلر پروفیسور ګیری میلر نو هغه به چې مقابله کوم قرآن خلق ته وی ما د بدري کار صبر وکړ چې مطالعه کوم موضوع د قرآن په شان کتاب پیدا کړ نو خلق وی صحیح ده بدري کار مطالعه وکړه بیا راغی او حال خلق ته اعلان کوي دراله خلق ورته ډېر زیات راځم شو او د سټیج تر راغی د په سټیج باندې خلق ته وی چې خلق تاسو څه وایي چې ما چې کوم وعده کړی و زما د قرآن مقابله کوم نو دې راځي چې خلق ویا ویزد دا وایم چې قرآن د مقابله کتاب نه دی د الله تعالی کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله د مسلمان ما مطالعه ور مسلمان او به خلک ته وی چې ولې مسلمان نو به او د دلایل ویلي چې ما چې قرآن وکړو نه قرآن د الله تعالی کتاب دی دا د الله تعالی کتاب نه وي یوه په کتاب ویلي چې په دې قرآن کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یې تبت یدا ابي لهب تبا شو نو یو کال په تیر شو تبا نشو دو کال په تیر شو تبا نشو پنځه کال په تیر شو تبا نشو کدا د انسان خبره وای نبی محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې نو ما تاسو ګټل نه وي دا په خپل خبره ټینګ ولا او بل اخر ابو لهب تبا وي دا کومه خبره دې ټینګ کړه یو دلیل دا وی محمد صلی الله علیه وسلم چې په غار حرا کې ناس غار ثور کې ناس یو ابو بکر صدیق ور سره او دا خلک ورتلو سلو خان لالچ کی او د مرګ لپاره او د غار دروازې ته ورسېدو چې د غار دروازې ته ورسېدو نو دا محمد صلی الله علیه وسلم په سبو میاد باندې د غلط ټینګ پاتې شو چې دا لمونه پته کې یو ذره درو وې کنه نو دا غلط ټینګ نشو پاتې کېدای دا بشي دراوته وي او د خلکو د پښتو کې پریوته وي ډیر بس تیر په یو باقي روزګار دا ولې دا غلط ټینګ ولا دا په کومه اعتماد ټینګ ته په خپل پیغمبر دا پیغمبر نه دا غلط یو څه کنه نشو پاتې نو دا بشمیر دلایل او بیا دا نه بعد یو څه د اسلام دلایل وي په دنیا ته د دنیا اسلام طرف راغلی او دا هغه سره د دې مقابله کوي قرآن خدا کمال دی اسلام نے تو کبڑ ورزی نے اسلام راہ چاہیے اسلام سے رسول کو کبڈی نہیں شکوا قرآن سے رسول کبڈی نہیں شکوا خبر ہو سے دی تو ولما عجزوا عن ذلك ارسل خلق الذي رسجوا عجزوا مقابله ونكرم الله تعالى وترجى فإن لم تفعلوا دوسف لكم ونكر ولن لعجزكم تاسو کمزور شوي ولن تفعلوا ذلك ابدا وقيامت ولا كارون کې ګيري ميلر به موږ کې هغه ګيري مو ها ولي لظهور اعجازه ذکر چې د دې دا قران دا اعجاز دې دا د ښکار دی د قران مجید دا معجزه کېدل چې کوم دي کنه معجزه معنا څه د اعجاز چې خلق عاجز کې چې ته نشي کولای مقابله نشي کولای ندا اعتراض ندا جمله معترضه ده فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا دا جمله معترضه ده ټول جمله دا اصل خبر خدا چې وإن كنتم في ريب مما نزلنا فاتقوا النار التي دا ځکه جمله معترضه ده په دې څنګه تاسو پوښتنه جمله معترضه ګور ورشته وایي چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس نکو او اوبه نکه
نزان بچ کې د دوزخ نه که فرض کړه تحدى قرآن نه وای کړی قرآن دا چیلنج نه وای ورکړی نو بیا به د دوزخ نه ځان بچ کول ضروري و کنه به ضروري بیا هم ضروري کنه خبره نه راشي دې ګورا دی وی دا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا جمله معترضه ده مطلب دا دی چې اصل خبره خدا را چې فتقوا النار التي جهنم نزان بچ کې او دا جهنم نزان بچ کې نو دې لپاره دا ضروري ده چې لم تفعلوا ولم تفعلوا مطلب دا دی چې قرآن خلق ته دا نه ویلي چې د دې په شان مقابله وکړي او مقابله چا ونه کړه نو بیا به جهنم نزان بچ کول ضروري نه وای ضروري په هر صورت کې ځان بچ کول ضروري خدا لم تفعلوا ولم تفعلوا په جمله معترضه راځي لکه ولدا څنګه چاو کو نه به وکی دا په موږ کې یو ادخال الهي شو ورته اصل خبره خدا راځي فتقوا النار التي وقودها الناس کوئی نشو فتقوا النار التي فتقوا نزان بچ کې نشان څنګه بچ کې جهنم نزان څنګه بچ کې تختیبه منډه به نشونه ورته منډه او جهنم ملمبه کلا انها لظى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى او بسړي په سیده سیده جبهه کې نه کنه تاسو په دې نه کوئی ماشومان تاسو کله دا سیلاب ډیر زیات شي دا ور ډیر زیات توبه استغفر الله تاسو نه دي کتلې دا څه ورونه موږ ماشومان ما ته یاد دی یو ځای کې د دې مننه دا لو دلې ملې شي دلې خو نه کنه انا او دې باندې چا ور له دې له په مينو له واغ او موږ ما شتن باندې كل لمن كره جدا اندلس نمبر کې زیات هله لري او موږ چې دا ور تاسو په دې موږ باندې حمله کړی دا په خلکو به وي دا جبهه کې دا ور بلای لمبره راکنه د بخلکو یې دې دا ور په ما وجدل ترا نو قران د جهنم مبارک وي چې انها لظى دا جهنم چې دا جبهه کوي دا په شری په دې داسې لمبه ورولي دې باندې د خلاصې کې ته منډه وې خلاصې کې به په ایمان په څه خلاصې خلق دا شوی والله تعالی کوئی افلاطون چې دی افلاطون والله تعالی ما ته یاد دي چې افلاطون په کومه معنا کوي خلق د موسی علیه السلام په معنا کوي به موسی علیه السلام سره ملاقات وشو دا دی واعظین دا خبره لیکلې ده هندستان دی واعظین په کتابونو کې لیکلې ده خبره پوه نو وی چې یو عالم ته منسوبه کړی ده المواعظ چا ده چې موسی علیه السلام سره افلاطون ملو شو نو افلاطون ورته وی ډیره ته ما ته کوی سره ښکاری ډېر کوی سره ښکاری نو زه دې تاسو نو ته دی وای ورته وی زما په ځین ډېر مودې نه یو سوال دی هغه سوال دا دی چې الله تعالی سره لیندای او دا ټول فوشا ارسه ورتلجی دا دغه شنو ډکی او دا غشو ولي او دا ټول زمکه په دغه شو ولي ارزه ولي په دغه شو باندې دا بس کېدو ځای به کوم ځای چې زه ډېر مو دوه په دې سوچ کوم ته دې څه شنو بس کېږي څنګه موسی علیه السلام ته دا اسانه خبره ده ایسه وی چې دا څو غشو ولي دا خپل ورته څو چې غشو ولي دا خپل ورشه غشو په اړه لګي دا نه لري ته په خپل ورته نو دا خبره د قران ته دی ففروا الى الله قران سوې ففروا الى الله تخته نو چرته تخته د خدای نه تخته خدای نه تخته دې شي نه خدای ته راته تخته ففروا الى الله چې مصیبت راځي الله تعالی طرف ته منډه وای چې الله تعالی طرف ته منډه وای نو بچ شي او الله تعالی نه منډه وای نو به منډه وای نو به بچ شي اوس په دې کوښښ نه رسېږي نو دی وی چې بچکیږي وسنګ نو بچکیږي په ایمان کنه فتقوا نظام بچکه د جهنم نه بل ایمان بالله الله باندې ایمان وروړي انه ليس من كلام البشر او دې باندې ایمان وروړي چې دا قران د الله تعالی کتاب دی د بندا او د بشر کلام نه دی او د سنه ځان بچو النار التي دارون وقودها الناس وجلاغه خشاک بخلقي وقود چې دا به بلیږي وقود فعول ما يفعل به ترى فعول ما يفعل به ترى وضوء يا لك وضوء او وضوء كيف فرق وضوء او وضوء
पंजाबियान دا اردو علوی کنه میں وضو بناتا دا وضو او وضو دا وولا زور ورکی او وولا پیخ ورکی فرق شتا سبا وایا وضو دی او دس کولو تاوی دا فعل دا حدث دا کار دي تسوي وضو فعول او وضوء ستوي ما يتوضأ به اغوبوش تبقى بس وضوء وفعول ما يفعل به توي نيو ده وقود بليدو تو ده عمل ده بليدو تسوي وقود يو ده وقود معنى شو ما يوقد به كده ورد بليغي شو اندن افيول هذا ما نقولش يا خشاكو يتلقلقون الرؤوس ويجي كناس سرلقوا يتلقلقون الرؤوس خجي فاتقوا النار التي وقودها الناس والجان بچکر جهنم ریمان پدری باندې جدا غي خشاک وقود چې ما يتوقد به چې هغه په بلیږي هغه چې هغه څوک دي انسانان دي په انسانان باندې یو هغه ورته چې په خشاک او په لرګو بلیږي نو دا بیکار وو یو هغه ورته چې انسانان دي خشاک دي اعوذ الله من ذلك او کاری خشاک وقودها الناس اللاغي خشاك بين ساناني كافران والحجارة وكاني وي كم كاني كأسنامهم منها لك بوتان جدي كانوا نجور دي أغرب أجوارة شيء أو نور كاني تمين الله جنة هنا الدنيا كاني وي فهو آخرت تيخنا يقول سكاني يكلم جهنم أعوذ الله يعني أنها مفرطة الحرارة داس جهنم دي چاقا دير زياد سخ گرم دي مفرطة الحرارة فحرارت کے افراط طرح سے دیر زیادہ افراط و تفریط افراط زیادہ ہے وحرارت کے اوپر گرمے کے دیر انتہا طرح سے دلے اور تتقد بما ذکرہ و دا بلیغ پاس بانے جدا ذکر شکی اغوا انسانا نو کاملی لا کنار الدنیا دنیا دور پشانت ندے اللتی اغا تتقد بالحطب و نحوه چپلرگو پا خشاکون بانے او پا پترے او پا پوگو بلی پترے بانے پریگی پترے سے تو ادگانو نسی او پوگو نو پترے شو پوگ شو مندان سے تو خزیدہ دا خشاک دے مندان خشاک دے ادگانو مندان پتو کی مندان زمینداری میں لگا دیرا کرے کہ نا غام ہم ساتلی بیزم ساتلی کہ نا بیزو گر گئے خجیدہ مطلب جو نحوه وردی پشاند نور لگا گیس لگا سر و نحوه مانا سر لگا گیس اعدت للكافرين اعدت مانا هيئت تیار کرے شوے دے للكافرين کافران وقال يعذبون بها اوغیبت بعذابه جملة مستانفة دا اعدت للكافرين جملة مستانفة یا حال دے نو دے وی جی حال دے کنا نو حال کو لازم نہیں نو دا حال لازم دے اعدت للكافرين زان بچ کے دا غورنا چی تیار شوے دے کافران دا نو مطلب دا دی چې د کافرانو لپاره تیار شوی دی دا حال شو مطلب دا چې دا د کافرانو لپاره د تیارېدل دا به کله یو کله به نه وي نه دا خو به وي که نه دا حال لازم دی دا حال څه دی مونږ په